حاجي صاحب د دې شریف نه علاوه ستا بل څوک شته د ګټې وټې؟ بغیر د الله نه نور څه اسم نشته دی، یو الله دی او بیا مې دغه شریف دی. هغه هم دغسې بیمار شو، دغسې وغورځېد، د 4 میاشتې هسپتال کې هلته پروت و. اوس هم دغسې حالات په دغسې حالات کې پروت دی. 2.5 لک روپۍ نه اوس په دې اپرېشن لاړې، الله خو دا خبر 2.5 لک روپۍ دا اپرېشن یې دله په 2.5 لک روپۍ باندې اپرېشن په ده خو به مخکې هم ډېرې پیسې لګي که نه. خو ته الله ته پته چې الله به دې خبرې سوې خانه د پښتنو ته سوې ویډیو دي ګوري. بچې ودرېږي به د سره ښه انشاءالله دا پښتانه به د سودرېږي دا کاکا. دي د سعودي نه خدای راوویستو که نه وایې تاسو ولیدو او نن یې رنګ یقینا چینج دی، ډېر چینج دی، ډېر پرون یې رنګ بدل و نن بدل دی، نظر ته کېږي. انشاءالله دا پښتانه به د سودرېږي. دا ارشد خان هم په دعاګانو کې یاد ساتئ چې 4 میاشتې دا عجز هلته پروت و، چا ته پوسټ نه دی کړی. دعا کوو چې د ده په شان خلک هلته مسافرو کې شته. مسافر دی خدای کامیاب کړي. په 1 نمبر باندې ارشد خان دی چې ارشد خان زموږ سره نه ولاړ نو زما ځای صاحب چاته کاکا انشاءالله دا پښتانه به د سودرېږي. ګینې ستا خو نه سجادات میدان خو د نشته چې خرڅې کې ورله سم نشته، بس یو الله مې سره دی. کور دې خپل دی کوره کری دی کور مې خپل دی، خو څه کور دی نو کچا کور دی، کچا کور هغې دی باندې څه نور دې هېڅ هم نشته. مطلب کوره دی علاج ته کور خرڅ کړه خو بیا به چېرته ځي. شانه دا اوس موږ راوړو 2.5 لک روپۍ دلته واغستې د یو اپرېشن د یو او اپرېشن د دغه د ګټې وټې بچی و. دا بچی دي موږ د سره ولاړ یو انشاءالله. تاسو خپل نمبر راکړئ چې موږ ووایو د امریکې او دوبۍ او د هر ځای نه خلک ګوري ښه تا ته به کال کوي. هلکه پښتنو د الله د رضا دپاره سره دې ماشوم ته تاسو ګورئ، دا عجیزه خپلو ماشومانو ته او خپلو والدینو ته ګورئ چې څونه مسافر یو. دې په نیسئ دا نمبر دی 0346159163 چې څوک په بهر ملک کې جو تاسو ته ودرېږئ د الله د رضا لپاره. ګوره ارشد خپل کوشش وکړو. د هغه سعودي عرب نه دا سړی 4 میاشتې پروت چې دی خبر شو راچوتې کوری وستو دی خپلو بچو ته بیا هم کم سے کم راورسو. ګنې 4 میاشتې دا خلک تړپو شوي دي د خپل بچي په دیدن پسې د خپل بابا در یادېدو. څو میاشتې د پلار نه ولیدلی؟ الله خبره شو اوس مې نه کېدلو. څومره ټایم دی؟ 4 میاشتې. اوس ته څه بوډا بچې خوشحاله شوې کم سے کم پلار خو دې رالي خوشحاله شوې. انشاءالله علاج به مو شي. دا کاکاګان به تا سره ودرېږي مسافر ښه. د کاکا یو خپل د غریبۍ کور دی، نه څه ځمکه شته او نه جایداد شته او نه ګډه بیزه شته. د الله د رضا دپاره چې دې سړي کومه منډه تړلو واله دغه بقایا منډه ورسره اوس تاسو دی اوس هم ولاړ دی ورسره موږ هم اوس زه ورسره اوس هم ولاړ یم انشاءالله. هم ورسره خپل کوشش وکړئ. دغه نمبر یې درته چې څومره زمونږ پښتانه چې ستاسو وس نه کېږي بس مخکې شیر کوئ. دا امریکې ته رسي او سعودي دوبۍ هر چا ته رسي او زمونږ د مسافرو وروڼه ډېر زیات کمزوري او د دې داسې خلکو سره ودرېږي. اوس هم دا مونږ د مسافرو په کومک راویستو او الله دې په هېڅ چا سخت نه راولي په سعودي عرب کې. زه ورته لکه د رور او د بچي ولاړ یم او تاسو چې په نورو ملکونو کې دقسې کار شروع کوئ په خدمت الله میلاویږي او د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی. خو په مسافرۍ کې ارشد خان ستا غوندې انسان نه وي که نه. داسې ما ډېر کسان ولیدل چې ته د هغه ځای نه راولې او دلته په هسپتالونو کې اډمټ کړي او خپل خاندان ته قسم په خدای الله پاک تا نه داسې کار علي داسې کار چې زه حیران یم. پته چې تا کې داسې څه دي چې الله پاک درنه داسې خیر زیشانه یو پلار دی دا اوښ کې دی او د دې ماشوم دا اوښ کې د دې اولاد لکه دا د پلار دی کم سے کم 4 میاشتې د ده به په کور کې نور وروڼه خویندې د ده به ښځې د ده به بچي د ده به موري د هغې به کمالاتو دا ته چې کومې دعاګانې ګټې که نه قسم په الله ځکه در باندې الله پاک مهربانه دی. زیشانه د ده په شان ډېر شی داسې پلاران ما لیدلي دي چې دقسې جړلي دي. مونږ چې دا اوښ کې وینو که نه او د دې ماشومان کاکا اوس مطمئن خو شوې چې کم سے کم کاکا 4 میاشتې دی. دعا کوه کاکا دا دعا ضرورت دی. الله سره ورته دعا دپاره دی لګیا دی. الله پاک هم کامیاب کړي. بابا هسې ستا سوچو چې ارشد غوندې سړی به راپاسي او دا به دلته زما د اولاد راولي ما ته به ایس په ذهن کې سوچ ته هم نه سوچ ته هم نه زما دې چېرته مخکې نورې ویډیوګانې کتلې وې که نه؟ ویډیوګانې مې کتلې دي بالکل بس دعا کوه چې د ارشد خان غوندې انسان په دغه سعودي عرب په خاوره پروت دی انشاءالله تعالی چې تر کومې دی په دغه خاورې که نه یو پلار بچی به هم دغسې بیا سریر ته نه پاتې کېږي انشاءالله. ټول مسافر دی الله آمین آمین آمین. تاسو د ټولو پښتنو د سپورټ یو جان بچی خوشحاله